أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 20 آیات نمبر 193 194 دو آیاتونه چې نه هغه په ویلې کېږي. مخکې آیات کې چې نو هغه څنګه تیر شول الله جل جلاله د عقلمندو د اولو الالباب چې نو هغه علامتونه خودل. نو یو علامت الله پاک دا ذکر کړو چې دوی به د الله جل جلاله ذکر کوي. دویم علامت الله پاک ذکر کو دوی به د الله پاک چې نو په کائنات کې غور او فکر کوي یتفکرون فی خلق السماوات والارض. دریم صفت الله پاک ذکر کوي دوی به دعاګانې کوي او دې دعاګانې چې نو هغه بغواړي ځان د پاره ټولو مسلمانانو د پاره نو دوه دعا چې نو هغه هم کوي. اوس دلته الله جل جلاله ذکر کوي دوی ربنا ایزمون ربا اننا سمعنا مناديا مونږ واورېدل چې نو یو आवाज کون کوي ینادي للایمان چې هغه بلنه کوي आवाज کوي ایمان طرف ته ان امنو بربکم فآمنا چې ایمان راوړې په خپل رب باندې مونږ ایمان راوړلو. نو وس دې کې نو بیا به دا دعا وسره کوي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. نو وس دلته الله رب العزت نو هغه د مؤمنانو دا وی چې دوی بس کوي وای چې نو مونږ اے الله ستاسو منادي आवाज واورېدو کم چې دعوت حق ور کوي کم چې ایمان طرف ته دعوت ورکې دا خبره आवाज مونږ واوریدلو او مونږ اومنلو هم د ټولو نلوي منادي د ټولو نلوي دعوت ورکون کې هغه د الله جل جلاله پیغمبران دي او بیا د انبیاء علیهم الصلوات والسلام کې د ټولو نه اولور او اوچت مقام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. بیا دغه نه اورستو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دي بیا دغه نه اورستو تابعین دي بیا تبع تابعین دي او بیا دغه نه اورستو علماء حق بیا دغه پس چې څوک هر یو مسلمان چې هغه د دعوت ورکې ټول په دې کې نو هغه داخل دي ټول چې نو هغه په دغه کې شامل دي. نو الله وی به دې چې نو هغه ان امنو بربکم فآمنا دې ټول موږ ته د ایمان دعوت راکړي پس موږ چې نو هغه ایمان راوړلو. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا نو دوه بیا مسلمانانو د اولل الباب علامت ذکر کو دوه دعاګانې کوي نو دوی اے الله زمون گناهونه چې نه هغه مونږ ته وبخي. نو وس حضرات نه هغه لیکلي فاغفر لنا ذنوبنا دینه ګناي صغیره مراد دي زمونږ واړه ګناهونه وبخي وکفر عنا سیئاتنا او ورې جیلری کې زمونږ نه سیئات بدای لوی ګناهونه. نو دوی وایي چې الله مونږ وړو ګناهونه هم پاکي لوی ګناهونه هم پاکي وړو ګناهونه هم توبه ده لوی ګناهونه هم توبه ده وتوفنا مع الابرار یا الله مونږ ته د نیکانو صالحانو سره چې دینو هغه مرګ راکړي. اوس نیکانو صالحانو سره مرګ به څنګه نصیب کېږي نو د هغې دپاره دا مسلمه قاعده ده چې ستا د چا سره تعلق وي چا سره محبت وي کم ځای کې د ناسته پاسته مرګ به دله هم آلتې راځي. لکه څنګه مخکې هم آیاتونو کې تیر شو غالبا دویمه سپاره کې حضرت یعقوب علیه السلام چې کله خپل اولاد ته وصیت کولو نصیحت ورته کولو نو په هغې وصیت کې ورته دعوی ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو ممره مگر په داسې حالت کې چې تاسو مسلمانان یې. نو آلته موږ دغه وضاحت کړو چې وس مرګ دا اختیاري شی خو نه دی
نو مقصود دا تاسو هر وخت چې نو ایمان کې اوسېږئ چې مرګ د لرازي نو هم په حالت د ایمان کې براشي نو الله وی توفنا مال ابرار خپل دعاګانو کې ودام و یا الله مال د خپل نیکانو صلاحو بندګانو سره مرګ راکې نو نیکانو صلاحو سره بد مرګ الکیږي چې کله ستاسو نیکانو صلاحو سره محبت وي کله ستاسو نیکانو صلاحو سره ناس ته پاس وي کله ستاسو نیکانو صلاحو سره چې نو هغه تعلق وي کدا دی وینو بیا په دقه شي کچرته دا نه نو بیا خودی سي نشي کېږي کم سړی تاسو ګورئ د منځ عادي د جماعت عادي د کار خیر عادي نو دله چې اکثر مرګ راځي هم په دې سيزونو کې راځي کم سړی چې نو هغه د دینه ما سوا د بل ځای عادي نو دله چې کله بیا مرګ راځي په ذکر راځي تاسو خیال کړئ خطبه کې پرله پسې موږ د غدرې احادیث مبارکه چې نو هغه وی الله پیغمبر یو فرمایل من تشبع بقوم فهو منهم چا چې د کم قوم مشابهت اختیار کو د دې بچنه نو هغه نه ویم حدیث کې الله پیغمبر فرمای من کسر سوا د قوم چا چې د کم قوم چې نو هغه د کم خلکو ډلې سیوا کړه د بچنه نو هغه فهو منهم دې به دا غوي نه دریم کې الله رب العزت فرمای المرء ما من احب چا چې چا سره محبت او تعلق ولو دې بچنه نو هغه سره نو الله وی تاسو دعا کې دا شامل کړئ وتوفنا مال ابرار اے الله موږ له د نیکانو سره چې نو هغه مر راکې او بیا چې څومره قربت نه دومره به دغه قرب په وجه مقام هم نږدې ملایږي لکه تاسو ګورئ د حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابه ټول ول هر صحابي چې هغه د الله پیغمبر باندې جان نثار ولو خود ټولو نه اشد محبت او تعلق او نږدې تعلق چې هغه سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ الله ولا مرګ هم قشان راځتو 63 سال عمر کې د الله د پیغمبر مرګو 63 سال عمر کې چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر حضور علیه الصلاۃ والسلام مرګ چې هغه د شهادت او هغه بډای ول زهر ور کړو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مرګ هم د شهادت او کله چې غار سور کې هجرت کېدو مارچ چلو هغه زهر چې هغه تکلیف وتر او چت شولو آلتم شهادت دلتم شهادت عمر آلتم 63 سال دلتم ان تر دې چې هغه روزه کې وسره هم الله جل جلاله چې نو هغه یوځای کوم او بیا د الله پیغمبر فرمای هم نقشه خي صحیح مسلم کې ځان هغه د ټول روایتونه موجود دی هغه خلاصونه چې زو ابوبکر عمر په پورز د قیامت د شرا پاسو زو ابوبکر عمر په محشر ته دي زو ابوبکر عمر بچنه نو هغه جنت ته زو نو معلومه ده شو چې چا سره د محبت گہرا تعلق څومره چې نو اخلاص او اق شانتی برازي نو الله وي اے مسلمانانو خپل د عقلمن انسان په دعا کې یو چې نو هغه د دعا به هم د دعاګانې کوي او دغه دعاګانو کې به و دعا دا کوي وتوفنا مال ابرار اے الله موږ له د نیکانو صلاحو سره چې نو هغه مرګ راکې ربنا واتنا ما وعدتنا او بیا به د دعا کوي اے الله راکړې ماته هغه وعدتنا کما چې تا وعده کړی دا موږ سره الا رسولک د خپل پیغمبرانو په جبه مبارک باندې ولا تخزنا یوم القیامه او مرسوا کوي موږ لره په ورځ د قیامت دنیا کې بچنه نو هغه سره رسوای س ذلت دنیا رسوای ذلت دا چې ډېر حذف کې دا په مرګ باندې چې نو هغه ختم شي بیا لږ وخت چې نو هغه تذکرای بیا خلکو نه بالکل ير شي چاته د څه پته هم نه لګي چې د یو کار یا سو واقع یا خبره شي علاوه تاسو به د آخرت د رسوای نه چنه نو هغه پناه غواړي ولا تخزن یوم القیامه الا من په ورځ د قیامت باندې رسوا نه کی ذکر ورځ د قیامت رسوای هغه د اولین اخرین چې نو هغه د مخې ده او هغه به داس رسوای چې دغه رسوای به علل اعلان ټول خلکو د پته لګي او د هغه رسوای چې نو انجام بیا هغه جهنم تتلل نه الله دې موږ داغه نه حفاظت وکړي نو ځکه الله وایي تاسو خپل دعاګانې چې نو هغه دوی کوي نو په دغه دعاګانو کې به سره دا دعا هم کوي چې الله موږ چې نو هغه تاسو کوي ولا تخزنا یوم القیامه حدیث مبارک هم اکثر کا خیال کړه موږ دعا کې هم وایو او سو پیره ما ترغیب هم ورکړو چې دا دعا په خپل دعاګانو کې شامل کړي ځکه دا چې نو هغه د فتنو دور دی د مصیبتونو او تکلیفونو دور دی نو دغه دعاګانو کې یو دعا دا هم د اکثر مونږ وایو هم اللهم استرنا بسترک الجمیل اے الله مونږ باندې تو خپل خولي پرده چې نو هغه واچي اوس یې الله د باندې دنیا کې پرده واچولا جو الله پاک بچنه نو هغه دنیا کې د باعزت ساتي په دین باندې ساتي په آخرت کې د باندې پرده واچول د ګناهونو وبتا الله پاک معاف کړي
او چې ګناهونه دې معاف شول جنت مستحق بشي. نو الله پیغمبر دغه تعلیم مونږ لرا کړی، الله تعالی دغه تعلیم را کړی. رسوای نه پناه غواړي، ځان باندې چې نو د خیر پردې سوال کوي. انک لا تخلف الميعاد، بشک الله ته د خپل وعده چې نو هغه خلاف نه کوي. نو الله د خپل وعده خلاف نه کوي، صرف بنده چې نو هغه د خپل وعده خلاف کوي. مونږ ټول بلکې قیامت پورې چې څومره روحونه راځي ټول دا عزم کړو، الله سره مدا په خیر اراده کړو. الله تاسو کو الست بربکم، مونږ ټول وی قالو بلا او الا تزمون غربي. خنن منګه خپل وحدي چې نو هغه شاته غرزوري. الله د یاد دهانې د پاره پیغمبران نه ولېګل، کتابونه راولېګل چې مونږ ته هغه یاد دهانی وشي. بیا یو سړی نشو نو بیا الله وی بیا په آخرت کې ما طرف ترازي او بیا چې ما په ښه عمل باندې څنګه وعده کړی دغه خلاف نه کوم. نو دسه چې چا اعمال سیئه یا کفر چې نو هغه راوړو نو پاغه می چې د جهنم کوم وعده کړی پای کې بم خلاف نه. الله دې مونږ د خپل گرفت نو ساتي. ربنا ایزا منگا ربا اننا یقینا منگا سمینا واوریدلو منادیان یو آواز کون کے ینادی چی آغا آواز کی بلن کی لیل ایمانی ایمان طرف تا ان آمنو بربکم نسوی دا ان آمنو ایمان راوڑی بربکم پاخپل ربانی فآمنا پس منگ ایمان راوڑلو. ربنا ایزا منگا ربا فاغفر لنا ابقی منگتا ذنوبنا زمون گناہنا وکفر عنا او لرکلی ورجی زمونگنا سیئاتنا گناہنا زمونگ بدی زمونگ وتوفنا او وفات کلی مونگا مال ابرار د نیکانو سرا. ربنا ای زمونگ ربا وآتنا راکړې مونږ ته ما هغه څه وعدتنا چې تا وعده کړې مونږ سره علی رسولک د خپل پیغمبرانو په ژبه مبارکو. ولا تخزنا او رسوانه کې مونږه یوم القیامت په ورځ د قیامت. انک لا تخلف الميعاد، بشک تو خلاف نه کې د خپل وعده. ربنا اننا سمعنا ای زمونږ رب یقینا مونږ واورېدلو منادیا یو آواز کوونکی یدعی للایمان چې هغه آواز کوي ایمان طرف ته ان آمنو بربکم چې ایمان راوړی په خپل رب باندې. فآمنا پس مونږ ایمان راوړلو. ربنا ای زمونږ رب فاغفر لنا پس معاف کړی مونږ ته ذنوبنا زمونږ ګناهونه وکفر عنا او لرې کړی زمونږ نه سیئاتنا زمونږ بدی ګناهونه وتوفنا او مرګ راکړې مونږ ته مال ابرار د نیکانو سره. ربنا ای زمونږ رب وآتنا او راکړې مونږ ته ما هغه څه وعدتنا چې تا مونږ سره وعده کړې ده علی رسولک د خپل پیغمبرانو په ژبه مبارک. ولا تخزنا او مرسوا کو مونږ لره یوم القیامه په ورځ د قیامت. انک لا تخلف الميعاد، بشک تو خلاف نه کې د خپل وعده.